الله تعالی دنیا ته د انسان د هدایت لپاره دوه قسمه طریقې جاری کړي دي. یوه طریقه هغه د الله د طرف نه یو قانون دی او بله طریقه د هغې قانون د تشریح دپاره الله تعالی استادان دنیا ته رالیږلي دي. به الفاظ دیگر به موږ داسې وایو چې یوه طریقه د انسان د هدایت دپاره هغه د کتاب الله ده، د الله آسماني کتاب. او دویمه طریقه د انسان د هدایت دپاره هغه سلسله او طریقه د رجال الله ده، یعنی د هغه آسماني کتاب دپاره الله څه رجال او داسې انسانان را لیږلي دي چې هغې ته موږ او تاسو پیغمبر وایو. هغه آسماني کتاب دغې خلکو ته وایي او په هغه آسماني کتاب باندې دا خلک چې دی نو دا پوه کي. کله چې یو انسان د دې دواړو طریقو پیروي وکړه، دغه کتاب الله او دغه شان رجال الله، الله چې کم انبیا را لیږلي د هغې انبیاو د تشریح مطابق د هغه د اقوال او افعالو مطابق د الله په کتاب باندې عمل وکړو، نو دا انسان فلاح او کامیابۍ طرف ته ورورسید. کله چې دا انسان صرف د رجال الله اتباع وکړي، کتاب الله یې پرېښودو، بیا هم د دې انسان لاره چې کوم دی نو هغه کږه ده، دی که د یو څیز اتباع وکړي بل پرېږدي، نو دا انسان په نیغه لار نه دی روان. او که چېرته خدا نه خواسته یو انسان کتاب الله هم پرېښود، آسماني کتاب، د هغې سره سره چې الله تعالی کم معلمین او استادان را لیږلي چې هغه انبیا دي رجال الله، دا هم پرېښود، نو دا انسان مکمل ګمراه دی. دا انسان د آخرت نیغه لار چې کوم دی نو یېره کړه. نو الله دا دوه طریقې د انسان د هدایت لپاره جاری کړې وې. تاسو وګورئ، دنیا په تاریخ باندې نظر وګرځوئ، بلکې په اسلامي تاریخ باندې نظر وګرځوئ. کوم ځای چې الله کتاب الله را لیږلی، د اسمان نه یو کتاب نازل کړی، د هغې سره سره الله پاک استاز او معلم هم را لیږلی. ځکه د الله کلام د الله کلام برای راست یو انسان نشي زده کولی، د هغې مفهوم او معنا باندې ته چې کوم دی نو د لغت په وجه باندې نشي پوهېدی، تر څو پورې الله د هغې دپاره معلم او استاز نه یې را لیږلی. الله که صحیفې را لیږلي د ابراهیم علیه الصلاة والسلام، د هغې سره استاز ابراهیم علیه الصلاة والسلام را لیږلی. الله که صحیفې موسی علیه الصلاة والسلام له ورکړي، نو د هغې سره استاز موسی علیه السلام را لیږلی. الله که شیس علیه السلام له یا نور ادریس علیه السلام له یا نورو انبیاو له صحیفې ورکړي، الله ورسره هغه انبیا به طور استاز را لیږلي. من کله چې لویو کتابونو ته وکتل، د اسمان نه څلور لوی کتابونه نازل دي. الله که تورات راولېږه، د هغې سره استاد موسی علیه الصلاة والسلام الله راولېږه چې دغه استاز دا پرې تورات باندې خلک پوه کړي. الله که انجیل راولېږه، د هغې سره استاز عیسی علیه الصلاة والسلام الله راولېږه چې په انجیل باندې دا عیسی علیه السلام دغه معلم او استاز خلک پوه کړي. الله که زبور را نازل که، الله د زبور سره استاد داود علیه الصلاة والسلام را لیږلو. الله که قرآن مجید نازل کو، د قرآن سره چې کوم دی محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم الله استاز راولېږه چې په دغې قرآن باندې خلک چې کوم دی نو دا پوه کړي. نو الله که یو کتاب آسمانی را لیږلی، د هغې سره سره چې کوم دی نو الله پاک استاز هم را لیږلی. بیا دغه انبیا الله چې انبیاو په شکل کې دغه معلمین او اساتذې کرام را لیږلي، دا د الله شاګردان دي او دا د امت چې کوم دی نو استازان دي. نبی په دنیا کې د چا شاګرد نشي جوړېدی. نبی چې کوم دی برای راست د خدای شاګرد او دی د انسانیت دپاره استازي. چرته به هم داسې یو نبی نه چې دی د چا په دنیا کې هغه د یو انسان شاګرد جوړ شوی، ځکه نبی برای راست د الله شاګرد او دغه نبی چې کوم دی دا بیا استاز د انسانیت دپاره. عیسی علیه الصلاة والسلام باره کې چې کوم دی یو عجیبه غونته کې واقعه، عیسی علیه الصلاة والسلام چې کله د 15 کالو شو، کله چې دی بوتلی شو، یو استاز ته کېنولی شو چې دا استاد به دته سبق ښیي. اوس عیسی علیه الصلاة والسلام چونکې نبی دی او نبی برای راست د الله شاګرد دی، دی د
الله نه زده کړه کوي. ځکه نبی چې الله دنیا ته رالیږي نو نبی علم ورکولو دپاره دنیا ته راځي. نبی د دنیا نه د علم د حاصلولو دپاره نه راځي. اوس که نبی د چا شاګرد وګرځي نو بیا خو نبی دنیا تر علم ورکولو دپاره رانغی. د خو د دنیا نه علم چې کم دی نو حاصل کو. حضرت عیسی علیه السلام د 15 کالو دی بوتلی شو، یو استاز ته کېنولی شو چې دغه استاد بدله تعلیم ورکوي. هغه استاز ته چې کله کېنولی شو علماو لیکلي خپلو کتابونو کې، خصوصا چې کم دی نو قاری طویل سے خپلو خطباتو کې دا واقع لیکلي څو ځای باندې چې کله حضرت عیسی علیه السلام کېنولی شي یو استاز ته، استاز ورته وایي الف. حضرت عیسی علیه السلام که د نه اوس دا زده کوي نو دی خو به مستقبل کې نبی جوړیږي. بیا خو دی دنیا نه علم دی حاصلی، دی خو دنیا له علم ورکولو دپاره نه شو. ځکه نبی خو دا انسان شاګرد نشي جوړېدی، دی خو د الله برای راست شاګرد دی، دی خو د انسانیت دپاره استاد دی. نو کله چې حضرت عیسی علیه السلام ته وویلی شو استاد ورته وی چې وای الف. حضرت عیسی علیه السلام ورته عجیبه جواب ورکړ، ورته وی الف خو دې ما ته وی، دا خو تا داسې ټکی ما ته وی چې د دې معنا دې ما ته ونه کړه، د دې په معنا باندې مې پوه که که نه. الف خو زه مې نه ما، ستا ویلو ته خو ضرورت نه و. استاد ورته وی چې د دې په معنا خو زه نه پوهېږم، زه به تا ته الف با تا ساده حروف ښیمه، د هغې نه پس په الفاظ وغیره رو رو به دا څیزونه ته چې کم دی نو زده کې. حضرت عیسی علیه السلام ورته وی چې ته د دې په معنا باندې نه پوهېږي، زه د دې په معنا باندې پوه یم، زه ستا نه څنګه علم حاصل کړم. استاد ورته وی چې د الف معنا باندې ته پوهېږي؟ حضرت عیسی علیه السلام ورته وی بلکل پوهېږم. هغه ورته وی معنا سره؟ وایي تر استازۍ د دې نشست نه راپاسه، تر شاګردانو سره مخکې کښېنه، زه به ورشم په دغې نشست باندې به زه کښېنم، دا کوم ځای چې تا د ځان دپاره وضع کړی دی په دې باندې به زه کښېنم، زه به یو استاد شم، ته به شاګرد شي، زه به تا د الف په معنا باندې پوه کم. بیا چې کله دغه استاد راپاسې د هغه ځای نه عیسی علیه السلام شروع وکړه او د دغه الف نه د الله تعالی په عجیبه انداز کې چې کوم دی نو توحید ثابت کو. دنیا انګوش بدندان وه، شاګردان اریان دي، استاد چې کوم دی نو اریان دی. یاره دې ماشوم بچي د دې الف نه را دومره د الله په توحید باندې چې کوم استدلالات وکړل دا د چا نه زده کړی، پته ولګېده نبي د چا نه زده کړه نه کوي. نبي چې زده کړه کوي برای راست د الله نه کوي. الله د دې نبي استاد، دا نبي چې کوم دی نو د امت دپاره استاد. نو خبره مادې پورې کوله. الله دنیا کې د هدایت دپاره 2 لارې جاري کړې. یوه لار د کتاب الله، الله آسماني کتاب نازل کړي. دویمه لار د رجال الله، الله د هغې کتاب سره انبیا راولېږي، معلمین او استادان چې کوم دی نو راولېږي. دغه اصول تاسو چې کله زده کړل هم د دغې اصولو په رڼا کې اخر دور کې الله تعالی دا قرآن مجید دنیا ته را نازل کړ او د دې قرآن سره نبی علیه السلام به طور معلم او استاد چې کوم دی نو راوسته، راویلېږه دنیا ته مبعوث کو. ځکه نبی علیه السلام زندګۍ ته تاسو وګورئ، رسول الله مبارک په یو ټیم باندې مجاهد هم دی، نبی علیه السلام په یو ټیم مبلغ هم دی، رسول الله مبارک په یو ټیم باندې چې کوم دی مرشد هم دی، نبی علیه السلام په یو ټیم باندې حکمران او مشر هم دی، رسول الله مبارک په یو ټیم باندې د یو مدرسې استاذ هم دی. نبی علیه السلام چې کوم دی دې درجې له دومره فوقیت او رتبه ورکړه. رسول الله مبارک ونه فرمیل زه یو مبلغ را لېږلی شوی یم، نبی علیه السلام ونه فرمیل زه چې کوم دی یو مجاهد را لېږلی شوی یم. رسول الله مبارک جماعت ته راغی مسجد نبوي ته. مسجد نبوي کې د صحابو 2 جماعت ناستي، 2 ټولګي ناستي. یو ټولګی عباداتو کې مشغول دی، ذکر او اذکار کې مشغول دی. یو ټولګی د صحابو یو سیټ ته ناست دی، دیو مسائل چیړي، حلال او حرام چې کم دی د یو بل سره اړی را اړی چې کم یو څه حلال دی او کم یو حرام دی. نبی علیه السلام هغه ټولګي ته هم ګوري، رسول الله مبارک دی بل ټولګي ته هم وکتل. یو ټولګی ذکر اذکار کې مشغول دی، تلاوت کې چې کم دی نو مشغول دی، دی د الله عبادت کوي. بل طرف ته چې کم دی نو دینی مسائل چیړي، حلال او حرام د یو بل سره اړی. رسول الله مبارک هغه جماعت ته هم وکتل، دې جماعت ته هم نبی علیه السلام وکتل. رسول الله مبارک وفرمیل تاسو دواړه په خیر باندې. د هغې نه پس نبی علیه السلام وفرمیل انما بعثت معلما، زه یو معلم او استاد دنیا ته چې کم دی نو رالېږلی شوی. رسول الله مبارک د هغه ټولګي سره کېناست، کم یو ټولګي چې مسائل چیړل، پته ولګېده رسول الله مبارک په یو ټیم
ټیم باندې هر سره. خو نبی علیه الصلاۃ والسلام د ځان دپاره چې کومه هده غوره کړه هغه هده چې کوم دی نو دا څه شي دا استاذۍ ده. نبی علیه السلام وفرمیل انما بعثت معلما، د دې نه پته ولګېده رسول الله مبارک دنیا ته هم یو معلم راغلی. الله قرآن ورکه، د قرآن سره چې کوم دی نو استاذ ورکه. دی خوا رسول الله مبارک له کتاب ورکړی شو، ورسره معلم نبی علیه الصلاۃ والسلام ورکړی شو چې دا قرآن به دا معلم چې کوم دی خلکو ته ښایي. ځکه قرآن اجمال دی، د دې تشریح به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپلو اقوال او افعالو په رڼا کې چې کوم دی نو دا کېږي. نو دغه اصولو په نظر کې رسول الله مبارک هم الله دنیا ته راولېږه، قرآن هم الله تعالی چې کوم دی نو دا نازل کړه. اوس تاسو وګورئ یو طرف ته چې کوم دی الله تعالی موږ له لویه مرتبه دا راکړه چې کوم قرآن الله موږ ته راولېږه کتاب هغه تمامو کتبو کې چې کوم دی ټولو نه اعلی. ورسره د قرآن سره الله تعالی کم یو استاز راولېږه هغه استاز هم په ټولو کې چې کوم دی نو اعلی. الحمدلله موږ یو خوش قسمته امت یو، او بیا په امت کې چې کوم دی الله په هغې خلکو کې پیدا کړي یو. دنیا کې تاسو اطرافو کې نظر وګرځوئ ډېر خلک پي هغه به پر خپلو سترګو باندې قرآن لیدل غواړي، خو قرآن چې کوم دی نو نه به شي لیدی. د هغو په سر باندې به داسې خلک حکمراناني قرآن به ورته نه پرېږدي. ډېر خلک پي هغه به دا غواړي چې موږ ته هم داسې علماو محفلونه دا مهیا کړی شي، خو هغه به کل عام چې کوم دی نو نشي کولی. ما الحمدلله دې امت له الله تعالی د ټولو نه بهترین کتاب هم ورکړه، الله تعالی بهترین قانون هم راولېږه. د هغې سره الله تعالی چې د کم استاز انتخاب کړی دی هغه استاز هم په تمام استازانو کې د ټولو نه اعلی. او بیا الله تعالی خصوصا موږ او تاسو باندې دا رحم او نعمت خپل کړی دی چې کل عام د هغه استاد تشریحات هغه قرآن هغه قانون او ضابطه چې کوم دی زموږ او ستاسو مخکې چې کوم دی نو پرته ده. نو الله چې کم کتاب موږ له راکړی تمامو کتابونو کې اعلی. تاسو د هغه کتاب د نورو کتابونو سره لږ غونته کې تول وکئ، ظاهر به تاسو ته پته لګي، ستاسو ضمیر به تاسو په دې باندې مجبوره کی چې الحمدلله الله کم قانون چې اسمان نه ټیم په ټیم باندې تا را لېږلی د هغې سره چې کوم دی نو تا استادان را لېږلي هغه قانون هم زموږ د ټولو نه اعلی، هغه کتاب هم د ټولو نه اعلی، هغه استاز هم د ټولو نه چې کوم دی نو اعلی. قرآن اوچت کا، بل طرف ته چې کوم دی تورات زبور انجیل نور صحیفې اوچتې کا، د دې دواړو په خپل منځ کې چې کوم دی دا وزن وکه تول وکه تا ته به کولاو پته ولګي چې الحمدلله الله کم کتاب را کړی دی. دې کتاب ته یو کتاب هم نه رسی. یو طرف ته موږ قرآن راوست، بل طرف ته چې کوم دی نو موږ آسماني نور کتابونه راواغستل. نور کتابونه او قرآن په خپل منځ کې موږ تول وکړو، په خپل منځ کې موږ مقابله وکړه. موږ ته کولاو چې کوم دی نو پته ولګېده یو هغه کتابونه الله چې کله را نازل کړل د هغې ذمواري د وخت علماو طرف ته چې کوم دی نو ورسپارله. بما استحفظوا من کتاب الله، قرآن الله د علماو یا د خلکو په ذمه باندې پرې نه خو د امت الله په خپله د دې ذمواري واغسته. نن الحمدلله هغه قرآن چې کوم دی نو 1400 کاله وروسته هم هغه شکل کې موجود دی، کم شکل کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په دور کې موجود و، د صحابو په دور کې چې کوم دی نو موجود و. د دې نه مخکې کم کتابونه دي آسماني تورات زبور انجیل دی یا نور صحیفې دي، د وخت خلکو په هغې کې ترمیمات وکړل، هغې ګډ وډ کړل، د خپلې مرضۍ چې کوم دی خپل الفاظ یې پکې وردن نه کړل. د الله چې کم کلامو هغه بالکل مخلوط کو، یو د قرآن او د هغه کتابونو بالکل صفا پته ولګېده. منګه دویم طرف ته چې کم دی نو ورالو، منګه وی قرآن ته وګوره، مخکینو کتابونو طرف ته وګوره، د دواړو په خپل من کې چې کم دی مقابله وکړه. بیا به تا ضمیر په دې باندې مجبوره کی چې ستا د خولې نه به الحمدلله لفظ وباسي چې الله کم کتاب موږ له راکړی هم په ټولو کې اعلی، د کم کتاب سره استاد راکړی نبی علیه الصلاۃ والسلام په ټولو کې اعلی. منګه آسمانی کتابونو ته وکتل، تورات ته زبور د انجیل دی، منګه قرآن طرف ته وکتل، منګ تورات او زبور او انجیل د هغې مطابق چې کله منګه علم حاصل کو الله تورات په یو ځای نازل کړو، زبوري په یو ځای نازل کړو، انجیل په یو ځای نازل کړو، آسمانی صحیفې الله تعالی په یو ځای انبیاو له ورکړی، قرآن په یو ځای باندې نو نازل. قرآن لږ لږ چې کوم دی نو نازلو، د وخت مطابق کله آیت نازل شوی، کله د آیت نه کمه ټوکړه نازله
شوی کله سورت نازل شوی دی لږ لږ الله قرآن نازل کو خو موږ بیا هم چې کله وکتل هغه په یو ځای تورات دنیا ته راغی دی چې کوم دی په یو ځای باندې راغی انجیل په یو ځای راغی زبور په یو ځای راغی صحیفې په یو ځای راغی هغه په یو ځای کتاب چې کله راغی دنیا کې خلکو داسې ګډ وډ کو چې اوس د قیامت د ورځې پورې څوک یو ځای کولی نشي چا ته را پته نه لګي دا لفظ د الله نازل شده لفظ دی که دا د خلکو د ځان نه تورات زبور انجیل ته ور دننه کړی دی د قیامت د ورځې پورې څوک یو ځای کولی نشي بل طرف ته مونږ قرآن ته وکتل قرآن خو په یو ځای باندې نازل نه شو قرآن خو لږ لږ نازل شو 30 کاله کې نه هغه لږ لږ قرآن چې کله را نازل شو دنیا ته چې څنګه راغی الله داسې یو ځای کو اوس د قیامت د ورځې پورې نه د قرآن نه څوک زبر لر کولی شي نه زیر لر کولی شي نه پیش لر کولی شي د دغه حرکاتو نه علاوه د قرآن مجید لفظ یا حرف خو بالکل څوک دا نشي کولی د قرآن نه چې کوم دی نو لر کي موږ ته پته ولګي را الله کم قانون او ضابطه موږ لرا کړی کم کتاب موږ لرا کړی هغه کتاب په ټولو کې اعلی د هغه کتاب سره موږ له کم معلم او استاد را کړی هغه معلم او استاد په ټولو کې چې کم دی نو اعلی موږ وکتل بل طرف ته تورات زبور انجیل ته موږ قرآن ته وکتل موږ وی الحمدلله الله موږ له کامل قرآن را کړی تورات زبور انجیل د هغه وخت سره چې کم دی ضرورت د هغه وخت د خلکو ضرورت د فکو قرآن تورات زبور انجیل چې کم دی د قیامت د ورځې پورې مکمل مسائل چې نو دا نشو حل کولی په دې وجه الله قرآن داسې موږ ته راولېږه چې هغه قرآن د قیامت د ورځې پورې څومره مسائل دنیا ته راځي قرآن چې کم دی د هغې ذمهواري واغسته دغه مسائل به زه تاسو له حل کومه ځکه موږ باندې غیر مسلمه اعتراض کوي یهود او نصارا دا اعتراض کوي تاسو د قرآن اتباع کوئ ولې آسماني کتاب خو تورات هم ولې تاسو پرېښودو انجیل او زبور هم ولې تاسو پرېښودو تاسو ولې صرف د قرآن اتباع کوئ موږ ورته جواب کې را خبره کوو منګر تورات زبور انجیل دا ځکه الله تعالی منسوخ کړل قرآن چې کوم دی نو راولېږه ځکه تورات د قیامت د ورځې پورې مسایل نشو حل کولی قرآن هغه کامل کتاب دی چې دا د قیامت د ورځې پورې مسایل حل کوي انجیل د قیامت د ورځې پورې دا مسایل نشو حل کولی زبور نشو حل کولی نو قرآن کامل کتاب وګرځېد ځکه د قیامت د ورځې پورې مسایل زمونږ حل کوي تورات زبور انجیل هغسې کامل نه چې د قیامت د ورځې پورې مسایل حل کړی الله کامل کتاب راولېږه د دې کامل کتاب په ذریعه سره مخکینی کتابونه او ادیان چې کوم دی نو منسوخ شول موږ له یو کامل کتاب راکو یهود او نصاراو په مسلمانانو اعتراض وکړو تاسو قرآن ته کامل وایي لږ توجه سره دا نقطه واورئ یهود او نصاراو اعتراض وکړو تاسو خو وایئ چې قرآن کامل دی مخکینی کتابونه کامل نه موږ قرآن هم ناقص ثابتو موږ وایو ثابت که قرآن ناقص څنګه دی وایي تاسو داسې بلا مسایل دي قرآن کې هغه موجود نه دي منګه استادو خبره صحیح ده قرآن کې به هغه مسله موجوده نه وي خو د قرآن شرح چې کوم دی احادیث مبارکه هغې کې به دا مسله موجوده وي ځکه قرآن موږ له اصول راکړل وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا قرآن کې کوم مسله صریحه موجوده نه وه احادیثو کې به موجوده وي ځکه د احادیث د دې چې کوم دی د دې موږ له قرآن چې کوم دی دعوت راکړو پیغمبر تاسو ته سوی قبولي کوي د سنه تاسو منع کوي د هغې نه منع شئ یهود او نصارو اعتراض پورته کو موږ به تاسو ته راسې مسایل وښیو نه به قرآن کې موجود وي نه به احادیثو مبارکو کې چې تاسو یې د قرآن شرح او تشریح ګڼئ دې کې به هم موجود نه وي موږ وایو بیا هم دا مسله دا د قرآن کې دننه موجوده ده قرآن بیا هم کامل دی ناقص نه دی ستا پرې خبره سره ځکه دریم اصول موږ له قرآن راکړل هغه اجماع د امت ته ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين قرآن دریم اصول موږ له راکړل اجماع بیا به دا مسله په اجماع کې یهود او نصارو اعتراض بیا وکړو ستاسو قرآن بیا هم ناقص دی کامل نه دی که چېرته مسله قرآن کې هم نه وه مسله حدیثو مبارکو کې هم نه وه مسله اجماع کې هم نه وه ستاسو قرآن بیا هم چې کوم دی نو ناقص دی دا کامل نه دی موږ وی قرآن بیا هم کامل دی ځکه هم دغه قرآن موږ له څلورم
اصول راکړل د قیاس فاعتبروا یا اولی الابصار موږ ته د قیاس لاره وښوه. وس یهود او نصارو زمونږ قرآن مکمل چې کوم دی دا بالکل کامل دی د قیامت د ورځې پورې. قیامت د ورځې پورې یو مسله موږ ته پیش کړي چې هغه د قرآن نه هم بهري، حدیثو نه هم بهري، اجماع نه هم بهري، قیاس نه چې کوم دی نه هم بهري. موږ ته پته ولګېره زمونږ قرآن کامل قرآن دی. موږ وی قرآن الله موږ له هغه کتاب را کړی نورو کتابونو سره موږ د هغې مقابله وکړه، د هغې بالکل صفا واضحه پته ولګېره چې دې امت له الله کم کتاب ورکړی، کتاب هم کامل دی، دغه کتاب دپاره نبي هم چې کوم دی نو کامل دی، استاذ هم کامل دی. بیا زما ذهن ته یو خبر راله، موږ را خبرې زده کړې چې موږ یهود او نصارو له جواب ورکړه په څلورو طریقو سره. وی تاسو زمون کتاب ته منسوخ وئ، زمون کتابونه ولې منسوخ دي، ستاسو قرآن ولې ناسخ دی؟ موږ وی تورات زبور انجیل د قیامت د ورځې پورې دا مسایل نشو حل کولی. الله کامل کتاب راولېږه، جامع کتاب چې کوم دی نو دنیا ته راولېږه. یهود او نصارو په موږ اعتراضات شروع کړل، موږ په څلورو خبرو سره د هغو خوله چې کوم دی نو بنده کړه. موږ وی یوازې قرآن مه ګوره، د قرآن شرح حدیث مبارکه وګوره. بعضې مسایل به هغه په حدیثو مبارکو کې که ته بیا م اعتراض کې ما قرآن دریم اصول موږ له راکړل اجماع ده، بعضې مسایل به اجماع حل کوي. که ته بیا م اعتراض کې ستاسو قرآن ناقص دی، موږ له قرآن څلورم اصول راکړل چې هغه قیاس دی، د قیاس نه بهر به هم مسله نه وي. دا څلور خبرې چې موږ کله یهود او نصارو ته مخکې کړې، یهود او نصارو خوله بنده شوه، زموږ سره ومنل چې هغه قرآن کامل چې کوم دی نو کتاب دی. نن خلک راپورته شول، زموږ نه چې کوم دی نو مخه واغسته، لاړل د یهود او نصارو پیروي شروع کړه، د هغو دپاره چې کوم دی نو حجت او دلایل شروع کړل. زما چې یهودي ته په کومه خبره باندې جواب و هغه جواب زما د خولې نه راکاږي، وایي صرف او صرف اصول دوه قرآن دی او حدیث دی، اجماع نه چې کوم دی نو انکار کوي، د قیاس نه بالکل انکار کوي. ما یهود او نصارو ته راتړي، زما کتاب یهود او نصارو ته ناقص ښکاره کوي. ما وی چې تا کله د یهود او نصارو هغه اعتراضاتو جواب چې ما په څه باندې ورکړه، ته زما هغه جواب باطلې، ته وایې قیاس هم نه منم، ته وایې اجماع هم نه منم، صرف قرآن او حدیث دا دو اصول دي. ما دال میں کچھ کالا ہے، ما ته پته ولګېره تر هغو دپاره چې کوم دی نو لګیایي، د هغو خوله چې ما په څه باندې بنده کړې وه هغه څیز ته زما نه سلب کې، ته زما قرآن هغو ته ناقص چې کوم دی نو ښکاره کې. خوا که ستا ګیره اوږده ده، تا په سر باندې رومان روا شو، تا په ظاهري شکل او صورت باندې خلک دوکه کړل. زه دې دننه پېژنم چې ما یهودي او نصراني ته کم جواب ورکو، هغه جواب ته باطلی زما قرآن هغو ته ناقص کې. نو خبره ما دې پورې رغستې وه چې الله دنیا ته چې کوم دی نو دوه سلسلې راولېږلې، یو د کلام الله، الله آسماني کتاب را نازل که، دویم د هغې سره رجال الله، د هغه آسماني کتاب دپاره الله تعالی چې کوم دی استادان راولېږل. اوس ذهن ته چې کوم دی نو دا یو اشکال راځي چې الله کتاب راولېږه، خدا کتاب به خلکو له ورکړو، خانه کعبه وغیره باندې به نازل شو، خلکو ته به وي چې دا والی دا ځان له ګورئ، دا مطالعه کوي، دې کې چې دلته څه دي نو د هغې اتباع کوئ. استاذ ته ضرورت نشته. اوس دې استاذ ته ضرورت ولې راغی؟ د استاذ نه بغیر چې کوم دی نو څوک یو کتاب نشي کتی. د دنیا دا اصول لري چې چېرته کې څوک د طب کتابونه راولي، یو ایجوکیټډ کس ته یې مخکې ورکړي چې دا والا دا د طب چې کوم دی نو کتابونه دي، دا ځان له وګوره، دې نه به ته ډاکټر جوړ شي. نه چېرته هم چې کوم دی نو داسې نشي کېدی. که چېرته یو انسان ځان له طب کتابونه سټډي کړي او بیا خلکو له دوایي نه کوي، دی ډاکټر د ځانه جوړ کړي، دا قبرستانونو کې به ځای نه دا به ټول وجلي خلک. همدغه شانتې چې کوم دی د آسماني کتاب دپاره ضرورت د استازو، الله د قرآن دپاره معلم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږه. ځکه د لغت په زور سره څوک دا قرآن مجید نشي حل کولی. د هغې دپاره به زه یو مثال درکم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د پښمنۍ په باره کې یو چې کوم دی نو آیت کې الله تعالی وفرمیل چې کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. پښمنۍ به تر کم ټیمه پورې کوئ، د شپې به روژه کې خوراک د کم ټیمه پورې کوئ، تر هغه ټیمه پورې چې تاسو ته تور تار نه سپین تار چې کوم دی نو ښکاره شي. وس تور تار نه مراد
د الله تعالی د شپې چې کوم دی نو تیاره مراد وه او د سپین تار نه صبح صادق چې کوم دی نو مراد وس دلته کې د لغت په اعتبار سره یو صحابي دی حضرت عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه دی راغی د نچې نه دوه تاره کټ کړل یو سپین تار کټ که او بلې چې کوم دی نو تور تار کټ که بالښت د لاندې نه کېښودل کور کې به ورته د پېشمني ټیم لا شروع دی داسې تارونه به یې راوغستل ویې به کتل وې نه ښکاري تور او سپین پکې پته چې کوم دی نو نه لګي اوس سهار راختلی دی ناوخته پورې چې کوم دی پېشمنی جاري دی بیا به ورته کور کې چې د پېشمني ټیم به ختم یې که نه د وی قرآن خو چې تور تار او سپین تار چې کوم دی نو کله واضح شي بیا به یې د نچې تارونه راوغستل داسې به یې وکتل دی او ګوډ نه یې کټ کړی سحر نبي علیه الصلاة والسلام ته راغی یا رسول الله هغه تارونه خو ما کتل ما ته ډېر زیات لیډ ښکاره شو ما د بالښت ته لاندې نه یې ښودو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی لکه ستا را بالښت خو ډېر زیات پلن دی ښه چې شپه ورځ دې پکې دواړه راغونډ کړي د دې نه د ګوډ تارونه مراد نه دی د دې تور تار نه مراد د شپې تیاره ده د سپین تار نه چې کوم دی نو صبح صادق دی پته ولګېده چې صحابي د لغت په اعتبار سره پر دې آیت باندې پوه نه شو چې نبي علیه الصلاة والسلام تشریح نه وی کړی پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله د قرآن د دې تشریحاتو لپاره مبعوث کو نو ما یې الله تعالی دوه طریقې د انسان د نجات او فلاح لپاره جاری کړي یو کتاب الله یو رجال الله خبر ز اخرنۍ کې ختمومه ټیم هم چې کوم دی نو ستاسو ډېر شوی تنګ شي به ګرمي رک نبي علیه الصلاة والسلام نه پس چې کوم دی قرآن مجید نبی علیه الصلاة والسلام نه پس پاتې شو دا د رسول الله مبارک هغه معجزه ده د نبی علیه الصلاة والسلام دوه معجزې دي چې دا به د قیامت د ورځې پورې جاري نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وشي یا رسول الله خلک دومره کثیر او ګڼ تعداد کې حج لځي هر یو انسان شیطانان ولي دومره ډېرې ګټۍ چې کوم دی نو دا خلک ګزارې کوي په کار دا و چې دغه ځای یو کال کې غر ودرېدلی وی دویم کال باندې غر ودرېدلی وی دا علاقه مکمل په ګټو کې پټه شوې ځکه ته په کمې ګټو باندې شیطانان ولې بل څوک بیا په هغه ټیم باندې نه ولي یا رسول الله دا ګټۍ چېرته ځي نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې دا زما صحابي دا زما معجزه ده الله دې ته فرشتې ودرولې دي د چا حج چې قبول شي نو هغه ګټۍ هغه فرشتې اوچتوي دا کمې لږې لږې ګټۍ چې پرتې دي دا د هغې خلکو پرتې چې هغه حج چې کوم دی نو قبول شوی نه یو د نبي علیه الصلاة والسلام دا معجزه وه د قیامت د ورځې پورې جاري دویمه معجزه د نبي علیه الصلاة والسلام قرآن دی دا یو علمي معجزه ده دا به انشاءالله د قیامت د ورځې پورې جاري دا څوک په دې کې رد و بدل چې کوم دی نو نشي کولی قرآن موجود دی نبی علیه الصلاة والسلام معلم نه پس به د قرآن معلم او استاد چې کوم دی نو څوک نه د قرآن معلم او استاد هم دغه علما دي چې ستاسو په دې علاقو کې محنت کوي او تاسو ته چې کوم دی نو قرآن ښیي رسول الله مبارک د دې د درجې د پورته کولو دپاره دا وی نبی علیه الصلاة والسلام د بل چا سره ځان شامل نه کو رسول الله مبارک فرمیل انما بعثت معلما زه یو معلم او یو استاد دنیا ته رالیږلی شیم دا ما تاسو ته وایي چې ما د دې استاد سره ځان برابر کو نو ګوره دا استاد داسې کمې درجې والا مه ګڼه داسې چې کوم دی نو سپکې مه ګڼه ما چې کوم دی نو ځان دپاره د تعلیم او د استاذۍ هغه درجه دا خوښه کړه کومه درجه چې الله په معاشره کې استادانو له ورکړې ده محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي